बहुत तकलीफ है मुझे मार रहे रोज रोज. السلام علیکم ملګرو، دا کومه ویډیو چې تاسو وکړه دا لږ چې کوم دی د باجوړ سلارزو سره تعلق ساتي او دا عاجز چې کوم دی د مزدورۍ په تکل کې وته د کوره لاړی کراچۍ ته چې هلته تللی دی نو څه وړه وړه ټیکهداري کوله. هلته ورته کال راځي او ورته وایي چې فلاني ځای ته راشه کار له چې دا هلته تللی نو ډاکوانو نیولی او موبایل یې هم ترلاسه کړی دی. ویلی کېږي چې 2-4 ورځې د ده نمبر بند و، بیا د هغې نه پس د ډاکوانو کال راځي او تره ته ولوي چې 50 لک روپۍ راولېږه او که 50 لک روپۍ دې راونه لېږلې نو دا به موږ دلته کې ختم کړو. خو د افسوس خبره دا ده چې هغه ظالمان هم دا نه ګوري که د ده څه 50 لک روپۍ وې نو دا بیا مزدورۍ له راته. خو د افسوس خبره دا ده ملګرو چې په ده باندې تر اوسه هېچا هم لا اکشن وانخېسته او د ده د 100 نه زیاتې ورځې وشوې چې دا اوس هم د سند په ځنګلونو کې د ډاکوانو څخه پروت دی. نو تاسو سوچ وکئ چې د ده هغه فیملي به څومره خفه وي. دا یې ولېږه مزدورۍ له او دا هلته کې د ډاکوانو په پنجه کې ورغلې. نو چې څومره ملګري دا ویډیو ګورئ د کتلو نه یې در څه مخکې شیر کړئ ځکه چې نن د ده اواز اوچتول دي. خدای مکه که دا څه ناڅه شي لکه څنګه چې ډاکوان وایي که 50 لک روپۍ رانلي نو موږ به دا ختم کړو. بیا که موږ ډېر په سوشل میډیا باندې چغې ووو او جلسې جلوسونه وکړو خو هېڅ خوند بیا نه او سیاستدانانو له هم پکار دي چې په ده باندې فوري اکشن والي، هغه که د باجوړ په سطح او که د KPK په سطح. ملګرو دا ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ. دغسې نور معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم فالو کړئ. وسلام.